بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في المشيئة. ملك المنبيل يدري فصل برات باب التفيز الطلاق کے بیانی الوسط و بیان شیو پہ تبدی کی یو امرو کی بیدی کی تدریم دے مشیت متعلق نفرمائی ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية يوم وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقان عليها لكبر بورجي أسان سبب لك يوصلك زيدوي طلقي نفسك زان تطلاق وركا معاشي لگلی بکار دا چه مشیت فصل لینا اول دا مشیت مسئلی ذکر کرو اچھا خبر نشتر ہمارا ذکر بے کی بیڑا اور فصل باقی دے برحال یوصلی دزی دوئی چه طلقی نفسا کزان لدی طلاق ورکا رضوز نو خزی زان لطلاق ورکو نو که دخاون نیت نو یا دا یو طلاق نیتی نو بس یو طلاق بواقیش یا بمرجیوی او که دخاون دا دریو طلاق نیتی نو بس دریو وڑا بواقیش خبر میرا رنگ کرا اوی شو بی بیوی احمد وزو بگو رہے ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له دخاون نیت نو یو او نوا واحدة یعنی نیت دا یو طلاق ورپسی براشی کنیت دا دواو بیهم یو طلاق دے نو غزب جواب کی وی طلقت نفسي نفی واحدة رجعية او بے کہ خززان لدری ورکی وین طلقت نفسها ثلاثا او خاون ارادم دا چوکڑی ددریو وقد اراد الزوج ذلك وقان عليها على طول بي بي کنا مدري ولا واقعي کی ورکتا سبب نک دیا بي بي نہ مسئلہ ذا وسانی خبریں وهذا ودیولنی صورت کیو طلاق واقعي کیدل چنی تینی کړي ای دیو طلاق نه کړي او د دریم صورت کی چې د دریونی دی کړي دری واقعي کیدل وجد دې څه خبره ګورې امر وسامي کی ویلی سړي کله دا مرو کړلو طلقي امنګریو دا امر چې اصل کې دا مختصر وی دی وګت کلامنا طلقي معنا دا اطلب منك الطلاق التطليق اطلب منك الطلاق او الطلاق چې دا مصدر د اسم جنس دی او اسم جنس کې یو فرد چې غنا حقيقي هغه مقتضای بغیر د نیت مراد کی څه لګا او یعنی نفس طلاق نیت یو کو یو نیت کو نو بس صحیح ده او په اسم جنس کې د اخیره مرتبه چې ده یعنی طلاق کې دی ای فردي حکمی او د دې پکې احتمال وی مقتضانی او محتمل وی او محتمل چې نیت کو کافي کیږي کنه وای شي دا خبره وورا وهذا لأن قوله ذلك قول خوان تطلقي دي معنى ده افعلي فعل الطلاق نعم سيدة أطلب منك الطلاق دوان ٹھیک دی فعل الطلاق وغيرہ لے طلاق اور طلاق چلے وہ اسم جنس ہے اسم جنس تیرا کہ اسم جنس پہ جانے کنا ہم مسامی کی وایو کم اسم چیز فعل او دا حرف پا مقابل کی اگر بدرے قسم نے دا اسم یو دا عالم وی یو دا صفت وی یو دا اسم جنس وی عالم چاہتا وی چی اسم وی او بڑی دو صادق نرازی کو کوئی شرکت لرمانی آوی دیتا سوی عالم لکا زید سازنم دے لکا ثابت او دویم قسم اسم چی وہ کوئی شرکت لرمانی نہیں بڑی دو صادق رازی اب یہ دو قسم ہے یو بذات من حیث ذات مراد بھی لکا رجل ایو بذات سرد وصف مراد بھی لکا عالم بڑی دو صادق رازی آغازات چیز وصف بکی وی علم اول دا اسم جنس وی او دا ذات من حیث ذات تا او دا دویم تا چی ذات سره دا وصف وی او تا سوی صفت وگوئی دا طلاق اسم جنس دے فیقو والا لدنا فا ادنا یعنی پیو مانی بواقعی کی گی دا مقتضا مانا دا خوی احتمال با بکی دا طولوی خوی احتمال الکلی صحیح لکنا کسائر اسمائی لجناسی لکا باقی اجناسون دا غشان حکم بھی ہر کلچ پکی دا طول احتمال ہو فلہذا تعمل فی نیت الثلاث نیت دا دریو پکی عمل کئی کنا او کنیت نو نبی
بيبقى أدنى تراتو وينصرف إلى واحدة عند عالمها انصراف بكو وينصرف تاغا كلام دخوان برو ليوتا عند عالمها كلا چنيدني موجودة تاسو بيگه كنا وتكون الواحدة بلا مسألة دادا چما تام ذکر کړي وا طلاق چې واقع کیږي باین به کرجی به نوې به رجعي به الګ ولې به رجعي وي سری لفظ به استعمال شوی طلاق وتكون الواحدة رجية ولأن المفوضة ذكر سبار شوي إليها كزتا فطلقي نفسك كي على سريه طلاق دي وسريه طلاق معنی کوم طلاق حقيقي او رجعي دا خبره می کړي وا ستلقي نفسك كي خاوند د دوونی تو کې به په مالک فقط یو طلاق حقيقي ذکر دوه چې دي دا عدد محض دي او اسم جنس دا فرد وی او دا عدد محض معنی متضاد معنی تضاد لكن يبقى من المراد لأنه نية العدد إذا كداني العدد دي أو تلقي کی طلاق دا فرد دي ها کچری من کو ها وین زین بس به دا غیر حق کی دوا دا اسم جنس حکمی دي فرد حکمی دي إلا إذا كانت المنكوحة أمدا لأنه جنس في حقها ليس بيجي كان غير حق جنس دي. وإن قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي طلقت ولو قالت قد اخترت نفسي لم تطلق لك برغوري أسان مسألة دي كا وجماعة تاسطول بيوزل برغوري كمرة واحدة ورنم بينه خذ توي طلقي نفسك هم قشان مسألة زان لزور کا طلاق جواب کی وہ دخلا دسی ہوئے ابنت نفسي زان مباين کو حکم اداد چې بس طلاق واقع شو اغم رجعي بایننا یو مسله وشو دیم خاون ورته وی طلقي نفسك ځان له طلاق ورکړ ورګوري خزه جواب کی وی اخترت نفسي ځان می ورکو اخترت له جواب کی ذکر کړو اوس حکم نه طلاقيږي ابنت نفسي کې جواب کی ویلو طلاقيږي اخترت نفسي کی ویلو نه طلاقيږي نو قصه کوم وإن قال لها طلقي نفسك فقالت دینا فقالت ویلی کرے دیگی یا بری غیر کا او دن نڑان دی چیز ہم ملو پیو ابنت نفسی نطلقت طلاق بواقی شرجی ولو قالت کشری خزیویل ان اخترت نفسی لم تطلق نطلاقی گی وجه لک بلو گوری جی خون ولد طلاق اختیار ورکڑو کنا طلقی نفسکی ایو دویلیو خزل په جواب کې داسې الفاظ پکار دي د طلاق لپاره چې طلاق الفاظ وي طلقت نفسي دي نه راځي ابنت هغه څه دي ابنت طلاق د بل استعمالي کې خزه کسره ډایرکټ خزه ته وایي ابنت کې هم طلاق واقعي کېږي دي یا ورته خزه وایي ما باینه کا اصل ما ځان باین کو ابنت نفسي سره جواب کې وایي بس ما اجازه تو کو طلاق واقعي کېږي معلومه شوه چې ابنتو د طلاق الفاظ دي خو دې په جواب کې راوړل بس کار وشو به اوري قاعده چې څنګه کزي اختیار ورکړي طلقي نفسك لکه خزي الفاظ طلاق په جواب کې راوړل طلاق واقعي کېږي او ابنت نفسي الفاظ طلاق دي هغه طلاق واقعي کېږي ولي ابنت نفسي الفاظ طلاق دي ځکه کډارک خاون خزي له پابندو کې باندې طلاق ورکول شي هغه وایي ابنت نفسي خاون وی ټیک ده طلاقي کې معلومه شو الفاظ طلاق دي او کله په جواب کې وایي چې اخترت نفسي نه طلاقي کې وجه سره الفاظ طلاق نه دي څنګه دي دغه خاون ورته وایي چې اخترت کې طلاقي کې طلاقي یا کله ورته وایي اخترت نفسي خاون د جواب کې وایي ما اجازه درکو طلاقي کې نه طلاقي معلومه شوله چې دا اخترتو الفاظ طلاق نه دي حالان کې جواب کې څوک وکړو الفاظ طلاق خو یې شو دي نو به اعتراض وکړه اختیاري مخکې باب کې دیر شو حال د طلاق وکړه طلاق د پرو هغه خاص صورت کې ښه هغه دلته نه دی چې نفس یو بل کې ذکر شي اختیاري وته وي هغه اختیار وګوره لأن الإبانة من الألفاظ الطلاق دي لنډه دا صغرا مخکې ځان ولګوي چې الفاظ طلاق د خزي په کلام کې ضروري دي اوس راشه
نو کله چې ابنت نفسي ویل نو ابانت دا د الفاظ د طلاق نه دی بس کار وشو الک الفاظ طلاق نه دی دا خو د دعوه د دلیل بیان کا الله تعالی تنګوري انه لو قال کچری سړي ډایرک ویلې وي ابنت کی او به يرمي به طلاق نه دی وی یو یا خزي ویلې وي ابنت نفسي او زوج فقال زوج په جواب کې ویلې وي قد اجست ذلك ندی دوړو سورتونو کې بانت کده بیان کېدل معلومه شو الفاظ طلاق دی ابنت وكانت موافقه نو دا خزي چې ویل ابنت نفسي نو دا خزه موافقه شوله للتنفيذ بالاصل اصل طلاق کې خاوند سره موافقه شوله څه مطلب خاوند طلاق کې متصفره له دې طلاق واقع کو او یو شي کې بدل نه اگر سړي لفظ کې طلاق سپاره له طلق نفسه کې او دې ځان له کوم ورکو باید ابنتو نه پیږي هغه تاسو بګوان شان ناسي بګوان د دوی په بګوان نه کنه یا خاوند د سپارل او طلقي سړي او خو ځان له ورکو څه باید نفس طلاق کې موافقه تر له طلاق براشي او خو زائد شي واقع کولو ابانت تبلغ شي الا انها فكانت دغه چې دا موافقه شوله په تنفيذ کې او په اصل طلاق کې الا انها مگر دغه چې دا زادت فيه دی په جواب کې زیادت وکړلو دی وصف اتوک دی طلاق رجی کې هو دغه هغه پس باینه کیږي او دا دغه باین تو پر مخکې په الحال تا هغه تعجیل د ابانت دی په الحال ابانت را وصل ويلغى الوصف زائد وصف زائد بلغ شي نفس طلاق براشي وثبت الاصل طلاق براشي لکه دې صورت کې وګورئ خاون ورته وي طلق نفسك او خذ بجواب کې وي اذا قالت طلقت نفسي تطليقه باینه دلته طلاق رجی واقع کی او دا باینه د لفظ سره دا لفظ برحال امام محمد رحم الله دې مسله کې ضرورت دومره ویلي طلاق واقع کیږي دا نه دی ویلي چې رجعي دي اصل دې دی وي وينبغي ان يقع تطليقه رجعيه كم طلاق واقع شي رجعي اګه خاون دا بس پاره بخلاف اختیاري الګ خبرو کولی چې کله جواب کې ویل اخترت نفسي دا ولي په دې ولي طلاق نه واقع کیږي وایي جی خزي له پګار وې داسې الفاظ ویلې وي چې دا طلاق لپاره وي او دا اخترت نفسي د طلاق ولا الفاظ ندي بخلاف الاختيار لانه ليس من الفاظ الطلاق الله ترى تنغوري وسره باندې دلایل پیش کړي چې الفاظ طلاق ندي انه لو قال دې خاون ویلې وي خبر کړي ته اخترت کی او یو د ویلې وي اختیاري او نه یم طلاق نه دې چا کړی طلاق نه واقع کېده لم يقع اندر شان ولو قالت خذ ابتداء ویلې وي چې ویلې وي اخترت نفسي خاون جواب کې ویلې وي وقال زوج اجزت بهم طلاق نه واقع کېږي نو کچې دا الفاظ طلاق په ډول صورتونو کې به طلاق واقع کېدل حالانکه الفاظ طلاق جواب کې ضروري ونی دي ذکر کړل طلاق نه واقع الا انه عرف طلاقا اعتراض ولمخي اختاري کې طلاق واقع کېدل نه څه اختاري نفسك يا غيبتي ولا اخترت نفسي یو کس په کلام کې بچ نفسي لري بین مقام موجود طلاق واقع کېدل کلام جواب دار قیاس وایي چې نه دی واقع کېدل او اجماع د صحابه او د خبر مند ذکر کړی و استحسان بالاجماع بوجه من الطلاق دی واقع شي او استحسان چې کله بالاثر وي یا بالاجماع وي یا بضرورت وي دغه وخت د استحسان چې د خلاف القياس من كل الوجوه هم د عمر قياس کې ویل دي او سامي قياس کې او د خپل مورد او خاص په بل قياس کولای نشي ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه اي خاصه الرسم ما دام ده دی استحسان بالاجماع بالاثر بالضرورت من كل الوجوه تبي خلاف القياس خلاف القياس شيخ المورد پوری خاص فيه المورد دادي چې اختیاري خاون ويو نفس فکیوي یا نوي او خذ بجواب اخترتو کې ورسره نفس دلته خدا صورت نشته الا انه عرف طلاقا اختیاري دا معروف شوی دی طلاق نه بار بالاجماع او اذا حصل جوابا دا على چې اخترتي وایا الا انه دا اخترت نفسي چې دی اخترت نفسي وایا دا معروف دی عرف کې استعمالي کې طلاق د بار دی معنی اجماع دا خدا على اذا حصل جوابا چې دا اخترت نفسي جواب وشي جواب کې راشي د چا لپاره
التخيير اختاري ده بار بجواب كده شيء ده اختاري شتا تنتظر تطلق نفسك وير اختاري ده نداوم باقي ونشوف القياس كوالي وقوله طلق نفسك شيء ليس بتخيير لهذا فيلغو له بشيء امام زمنا يو روايات اشتري هم يوري صحيح دي عن ذكر کی نبی روايتي عند ذكر کی بيتي مذهبي انت روايات دي انه لا يقع شيء بقولي ابنت نفسي وبدي ولني قول سنه واقعي ابنت توصل ولي ويخول متكم شيء اسبارله خزي اغا شيء وانا بوكا خول متودي تلقي نفسك سريله بدي وتسبارله وكذا باين واقعي ابنت لكن يجي تسبارله خزي باغير عادت وكو ليه مخالفت تخاون کو لہذا نہ بقرین لانها اتت بغیر ما حضرتو کو بغیر ذا طلاق نہ خوف ودا چخاون سپارلے ویلے دینا ولی اذ الابانه ذکر حضرتک په ابانت کړي دی ابانت چې دی تغیر الطلاق اخذ الطلاق متغیر دی قول متتغیر طلاق سپارلے اول قول راجح دی چې کوم متن دی ذکر شو وان قال طلقي نفسك فليس له ان يرجع ببرو لگا رسول خزي تقول طلقي نفسك على كذا تمليك ده تمليك او به وای رسول خزي تقول طلقي نفسك او به غواړي کنه چې رجوع کوم خزان له طلاق ورنکي او چې خزي کیسه خط کړه بس دې ندا لازم نه شي ختمه ولي موږ تطلقي نفسك كي يمين ولا ما نفرض على يمين ولا سمانه ده كشريط غوالي ځان له طلاق ورکي نو واست طلاق شرط او جزاء يميني كده يمين ولا ما نه بګي ده يمين حق لازم وي که څوک یو پیرو کې به وبسي بګي نشي کولای وان قال طلقي نفسك فليس له قول لنا جائز ان يرجع عنه رجوع وكي ولانه ذكر دا طلقي نفسك كده لأن فيه معنى اليمين لأن فيه زكبدي طلقي نفسك كمعنى اليمين ده تاريخه ولأنه تاريخ الطلاق على كذلك اليمين معنى سنة كذلك الطلاق معلق كي بتطليقها فالطلاق ده كذي بوري معنى هذا دسي وای معنی ممران مخي جوړه کړی و دسي معنی دا چې دې ځان له طلاق ورکې نو طلاق یې شرط او جزاء شو کړ واليمين تصرف لازم واليمين هو تصرف لازمي هغه څه په بسنه شي کولای برو ګولې خزي دې ویل طلقي نفسك نکه خزه د مجلس نه پاتې د لا بيدان له طلاق ورکې نشي ورکولای ولې هغه دا خو تملیک دی کنه خزه د طلاق مالک کړه او تبلیغات مجلس پر خاص وی کې نه لکه د وایي بشان مخکې نه به سبار برو کلاټوان ولو قامت کچې کده باجی کې د مجلس نه دوت والا ولې انه تبلیغ نه کده تبلیغ دی او تبلیغات مجلس پر خاص وي بخلاف بما اذا قال لها دغه څه وته وي طلقي ضرتك هغه باندې له طلاق ورکړه د اختیار درلود ناکه مجلس بدل شي بعض د طلاق ورکول شي ولی اتوکیل نه هغه څه چې دې ته وایي ته ځان له طلاق ورکړه طلاق مالک کړه دا تملیک نه او ورته وایي هغه بل له طلاق ورکړه معنا دا چې زما نائب شول وایي کړه توکیل دی مالک تملیک نه دی او توکیل چې مجلس ورني خاص ترڅو چې وکالت نه لري کړي وکالت نه ختم شوی ترغی کار کولای شي بدل لګي بخلاف ما إذا قال لها طلقي ضرتك وللذي طلاق وركول لأنه توكيل ده توكيل له إنابت ده فلا يقتصر على المجلس مجلس بوري خاص ندي أو رجوع قبل يلك سن قبل لك توكيل کی جو وکیل واپس ہوئی وکیل ته چلا کا کار مکوا وکالت میں نمی زایل کړی بس صحیح تدمولش وإن قال لها طلقي كم دور سي هذا كان ويقبل رجوع وشو وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت اي كذا توي ظل طلاق ورکا دي کې مونږ ویلو سره دومره کلام کې کله لږ ختم شو به ځان طلاق نشي ورکوای دا څه او سره دا چې متى شئت کلم چې دی خوای پس به کله لږ ختم شي هم ځان طلاق ورکوای شي دا کوم په کې راځي وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلا كذا بار جائز ده ان تطلق نفسها چې بل طلاق کی
في المجلس کې هم وبعده هم ولرکا وإذا تهم خيال مجلس پوری بخاص شي ولا قامت عن المجلس بطلا إذا اور سلامات شئت عليك يا لأن كلمة متى شدد عمد في الأوقات كلها كي فصور كما إذا قال في أي وقت شئت يقول لسي ودقل كم وقت مغالطان وتلاقوا وإذا قال لرجل طلق امرأتي فلو أن يطلقها في المجلس وبعده ولو أن يرجع لك بلو قول يرجع يسري بل تيوي الزواج نزل طلاق ورنا حکم مجلس پورې خاص نه دی دا سره د کجره دی مجلس کې طلاق ورکول شي دی مجلس نه پس سبانه ورکول شي هم کنه هاون واپس رجوع کوي که مسلمان ورکوي ته ظاهر ته د وکالت د ظاهر کړی هم صحیح ده اول لگا جی دا توکیل لګنه یا توکیل مجلس پورې خاص نه ځکه مجلس کې خاطر چې طلاق ورکول شي او دیم وکالت عقد غیر لازمه ده موکل وکیل هر وخت ختمول شي اصول معنی کوئی کنه دارو کتاب الوکالت اصول دی راضی برالا ويو کی رہا رکھا وإن قال لها طلقي نفسك وإذا قال لرجل يسنت ويطلق امرأتي ما كسر طلاق ورکا فلو دربار جائز ان يطلقها چې طلاق خزر ولور کی مجلس کی بعد المجلس هم څخه وکالت دی مجلس مې خاص نه دی ولو دربار جائز دا قائل خاوند دربار چې رجوع کی څخه وکالت غیر لازم وي لأنه توكيلا وصيد إليه بالألفاظ ما نخلي صحات مقررة وأنه استعانة أو ده إمداد غوري غيرنا اسمها كده تطرف شكل التوكيل والاستعانة شو فلا يلزم عقد لازم نشو رجوع بكسيدة أو بند دي بمجلس قولي هم ذكا توكيل له بخلاف قوله لامرأته طلقي نفسك اعتراض أقول سلك كذي دوي جان لطلاق ورك ته مجلس قولي خاصه هلته کې واپسی کول نه شو کولای دا څه وجه ده هلته تبلیغ وکړه وکالت ته دا نه د چزان ماته لګورو ګوري چې کله ته وایي ځان نه طلاق ورکړه دې مطلب دا دی ته د طلاق مالک شوې او تبلیغ مجلس ورته خاص او که اصولي ته وایي کله می طلاق ورکړه هغه د طلاق مالک نه دی اي وکیل جوړ طلاق مالک وای شو بخلاف قوله لامرأته طلقي نفسك ولأنها عاملة لكذا بعمل کې خپل نفس تبارا نبدا تملیک شو توکیل نشو لپاره وګوره غیر تیویل ځما کزه طلاق ورکړي د توکیل وي او کزه تیویل ځان طلاق ورکړي د دوی تملیک وي تمام تلګه خبره واضحه کایا څه قاعده د ذکر کې چې هم پیژنې چې دا تملیک دی ولا توکیل دی زما په خبرو پوه شو جواب اوري انګلیسي کې چې کله یو کس ته اجازه ورکړه دا کار وکړه او هغه کار ځان د پاره کولو د مزدا ول تبلیغ وي او یو کس ته اجازه ورکړه دا کار وکړه امر یو ته وکړه او هغه دا کار ځان لنه بل لګول به توکیل وي اوس راشي کزي ته امر وکړه ته ځان طلاق ورکړه کله طلاق ورکړي دا کار ځان لګي بل لګي ځان طلاقي عمل ځان کی کوي نو دا تملیک شو که توکیل شو تملیک شو او چې غیر ته وي کله طلاق ورکړه هغه عمل ځان کی کوي که غیر کی کوي دا اصطلاح لګه بدل کوي عمل ځان کی کول تملیک به او عمل غیر کی کول توکیل به اوس خبر حل شو کنه ولو قال لرجل طلقها ان شئت فله ان يطلقها بالمجلس خاصه بروبر سړي دی ویلې طلقها كذا من طلاق ورکه نه ټکي پسې زیات کو ان شئت مستم تبلیغ شو اوس عمل غیر کې کوي بیم څه شو نتیجه دار وته ان شئت ویل او کني ویل خو ځان کې چې عمل کو تبلیغ دی او که غیر کې عمل کولو نو که ان شئت ورسره نو توکیل دی او که ان شئت ورسره به څه دی تبلیغ دی لہذا مجلس پوری بچوي خاص وي ولو قال لرجل طلقها ان شئت مستملك شو فلو يطلقها في المجلس خاصة مجلسها اوله واورا د تملیک کې خو کسړی رجوع کوي کولای شي دلته کولای شي کنه لکه نه نشي کولای یا دې کې خو د یمین معنی پرته د نوم ویلو کنه یا وليس للزوج ان يرجع ويشل به امام زبر رحمه الله وي برابر ان شئت کني ویلې کنه مجلس پوری خاص نو کنه توکیلو ان شئت ویلو هم مجلس پوری خاص نه توکیل وي ان شئت سره تملیک نه جوړي
زړه په زړه دی ولې که ان شئت نه ویلې هم خو دا غیر چې په خپل اختیار سره طلاق ورکولای شو دوی ته ویلي ما کله د طلاق ورکړ سره کا ټپوسی کا زمشانی نه بادوړ یو نسې ټپوسی هغه غیر دې راځي اني باندې دې سي لکه کورکوړه کا اته دې لکه ټپوسی دوړ چې کنه مارغه الله اسماني ورغلی نو په رنګې درو دې وګورئ لکه امام زبر رحمه الله وی چې خاوند بغیر د دې ویل چې طلق امراتي او یا طلق امراتي ان شئت ولا برابر دي ولکه ان شئت نه ویلم غیر د اختیار ده کله الله تعالی ورته یو کني وتی شاء ام لم يشاء دې کنه او که ان شئت ویلي هم د حکم دی نو سفر به شئت کې راځي نه راځي چې نه راځي نو یو شان ټول توکید مجلس ولې با نه خاص وقال ابن زبرين والله فرمای هذا والأول سواء لأن التصريح بالمشيئة دا تصريح إن شئت باندې قادم دا شی لکه چې تصریح نه کړي ولی لأنه دا غیر چې يتصرف دا واسم تصرف کوي د خپل مشیت ان مشیت کدو د ان شئت ویلي کړي فصار الوکیل یو د دې مثال شو لکه زه فرمان ته ویم چې ما لپاره کتاب واخلا وکیل لګا اگر دې مزمار بار کتاب واخله ان شئت هم وکیل ان شئت سره بدل شو نبا یې نه بدلېږي فصارك الوكيل بالبيع انا واخله ما خرڅول مساله ده بيع انا زمار کتاب خرڅ کا انا زمار کتاب خرڅ کا ان شئت دوه یو شان دي بيع فصارك الوكيل بالبيع اذا قيل له بيعه ان شئت دوه یو مطلب ده ان شئت ذکر کوي کنه ولنا من ورتواي مليسي بخير إن شئت ذكر شو كنا بس بيت تمليك شو مروايو أنه تمليك لا تمليك ده ولي لأنه علقه بالمشيئة ذكر طلاق دكزي معلق كشابوري غير مشيئة بوري أو والمالك أو دا سنيتي څنګه وګوریا غشان کار کوي دا کله کوي چې مالک ان شئت چې دوی مطلب دا دی څنګه چې وګوریا غشان کوي څه مطلب مالک او مالک چې ولدي دا غوي تصرف عن مشيئته چې تصرف د خپل مشیت نه کوي الکه طلاق کی او بیا کې فرق دی د جواب دی نو زفر څنګه کوي بیا کې مالک نشي جوړولای بهرحال وکیل لیکن چې ته یو کوم نه وایي او طلاق داسې یو شی دی چې مالک جوړول غواړي جوړول شي نو طلاق کې چې ته ویلو مالک به جوړي او کني ویلې نه با ځکه د ملکیت احتمال شته دی خو بیا کې نشته دی چې ته وایي نو مالک به جوړيږي نفس وکالتي او طلاق چې دی هغه غلط بدل نو ویل به وګورئ طلاق چې دا احتمال تعلیق لري او بیا احتمال تعلیق نه لري لہذا په طلاق کې تعلیق احتمال شته نو که ملک غیر تور کې تعلیقا ټیک ده او بیا کې د تعلیق احتمال نشته دا هم وسامي کې ویلي بیا معلق کول ټیک نه شرط فاسد او معلق کول شي ټیک نه نو انت ځکه موږ ان شئت فزول ګرځو طلاق احتمال للتعليق الذي بخلاف البيع لأنه ولا يحتمل ودا احتمال للتعليق الذي چمنگے مالک معلق جوړ کو ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة لګورګوري نو سړي کزي دی ځان له طلاق ورکړي هغه ځان له یو طلاق ورکو صحیح دی کنه دی ویا وسه یو واقع شي ځکه د دریو چې مالک کړل دی یو مالک کړل ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها نفسك بڑت ځان له طلاق ورکو یو ادا یو ولي لانها ذکر جدا ملکت ايقاع ثلاث مالک د دریو طلاق دا نو چې د دریو دا فتملك ايقاع الواحد مالک بل یو هم ضرورتا ځکه چې د دریو مالک وي نو یو وي لکه وګورئ هغه کده سی وته ویل چې ځان له طلاق ورکو یو او هغه ځان له طلاق ورکړل درې امام سی یو طلاق هم واقع نشه صاحبین وی چې یو واقع شو کنه چې ځان له درې ورکړل دریو کې یو ځان له ورکو کنه او دې مالک کړي بس یو خو بشي بدل لګي بیګي کنه او د ویلي څو طلاق ځان له ورکړ یو او څو ورکړل درې او صاحبین یو واقع شو ځکه چې دریو کې یو هم واقع کو دې مالک کړي دا یو خو ټیک شي کډونه صحیح کی امام سی وی نه چې کنه
کوم شی چې ورته سپارلی دی هغې باندې ښځې راتګ ونه کړو سپارلی ورته یو فرد او ښځې راتګ وکړو په دریو عدد باندې او عدد غیر وي د فرد نه یا ظلم وشو نو ته یې لاړې شي کې لاړې ولو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا ځان له درې طلاقه ورکړه لم يقع شيء عند ابي حنيفه رحمه الله دا مفتابي رائے ده وقال صهيبين فرمایي واحده ولانها دا ښځه چې د عقد یې راتګ وکړلو بما په هغه طلاقونو باندې ملکت و چې د کوم مالک و هغه یو طلاق و ورسره و زیادتین باندې مراتب وکړلو دوه نورو باندې د دې وداسې مثال چې لکه خاوند ښځې له زر طلاقه ورکړي نو کوم چې مالک دی به ټیک شي باقي به لږ وشي د یو مالک دی که نه هغه ټیک شي باقي به څه شي لږ و دلته به یو مالک ده هغه به ټیک شي او دا دوه لږ وشي فصار كما إذا طلق زوجها الفن ولأبي حنيفة ده امام صاحب رحمه الله فرمایي انها دا کده چې دا اتت ډیر اتت وکړلو بغیر ما بغیر د هغه شي نه فوض الیها کوم چې د خاوند سپارلی و فكانت مبتدئه کولی چې خپل ځان له طلاق ورکړي خاوند له اختیار په اختیار نه دی ورکړی خپل ځان له طلاق ورکولی شي وهذا وجه دا ده لأن زوج چې ملک هذا مالک کړی وه الواحده د یو طلاق او درې چې کوم دی غیر دی یو نه دی ځکه درې عدد دی یو فرد دی تضاد دی دواړه والثلاثه چې دی غیر د واحده نه دی ولأن الثلاثه چې دی اسم لعدد مرکب دا نوم د عدد مرکب دی چې مجتمع وي او واحد چې دا خو فرد دی لا ترکیب فيه باقي کې خو ترکیب نشته دی فكانت بينهما مغايره لهذا د یو او د دریو منځ کې مغایرت دی او کوم مغایرت دی على سبیل المضاد په طریقې د تضاد باندې یو لفظ کې متضاد معنا اخیستل ټیک نه نو یو تفویض کړی دی هغه متضاد درې اخلي ټیک نه ده بخلاف الزوج امینه جواب کوي چې خاوند زر طلاق ورکړه کنه د درې صحیح کیږي امریو کنه هغه وجه دا ده چې خاوند د درې خو باقاعده مالک دی کنه یار ولي لأنه يتصرف بحكم الملك تصرف كي يأخذ ملك ده حكم فواجه مالك ده وكذا هي في المسألة الأولى لأنها ملكت الثلاث مخي مسألة كثير رسول الدين مخي سيو تبيلي ځان له درې طلاقه ورکړه او ښځې ځان له یو ورکړو صحیح ده ولې هغې مالکه باقاعده جوړه کړې وه دا نه صحیح دي د درېو مالکه وه نو د یو مالکه ده تاسو خبره پوه شئ مخکې مسله کې د څو مالکه کړې وه د درېو چې د درېو وه نو د یو مالکه ده ځان له یو ورکړو ټیک ده وکذا هي في المسألة الأولى دا ښځه په مسأله الأولى کې لأنها دا ښځه چې وه مالکه د درېو وه اما ها هنا لم تملك الثلاثه مالک د دریو نه ده او د کمی چې مالک د یو اما اتت او راتګ نه دی کړی به ما پاګې باندې فوض الیها چې خاوند وت سپارلې یعنی یو یا فوض الیها چې سپارل شوی او ته دی یا ذا فلغ وانما رها بطلاق يملك الرجعه فطلقت نفسها باينه او امرها بالباين فطلقت رجيه وقع ما امر به الزوج نکړو ګورې خاوند ورته ویلو ځان له داسې طلاق ورکړه چې زه پکې رجوع کولی شم هغې ځان له باین ورکړو یو ته خاوند ویلو ځان له باین ورکړه هغې ځان له رجعي ورکړو نو بې خاوند چې کوم شی سپارلی هغې له به اعتبار وي اول صورت کې رجعي دویم صورت کې باین څو کله مخکې وإن امرها چې خاوند ورته امر کړی و بطلاقین داسې طلاق يملك الرجعه چې هغه پکې مالک د رجعت وي یعنې زه رجوع کولی شم فطلقت دې ځان له طلاق ورکړو باینة باین او امرها یو ته خاوند دویم صورت خاوند ورته امر کړی و د باین فطلقت رجعیه کومې ورکړو ځان ته رجعي وقع ما امر واقع به شي هغه طلاق چې خاوند امر کړی و امر به الزوج کوم باندې چې خاوند امر کړی و معنی د اول دا ان يقول لها الزوج طلقي نفسك واحدة املك رجعه هغه پیږي کنه دا یو ځکه ویلو چې صرف طلقي نفسك شي هغه بیان هو کې ډیر زور راځي اته هغه مبارک هم ویلو چې یو طلاق هم نه واقع کیږي لکشن سوال کمه دي
طلقي نفسك خزي دي سوي أبنت نفسي يقول الرجعية مخلا ترشيو كان أول ده اختلافهم ذكر شيء درواياته هذا سبب طلقي نفسك وضلت مسألة قاعدة كذير كله ديكا أملكوا الرجعة الفرق ما نقول شو أنت شيء اختلاف الروايات وهذا سبب طلقي نفسك ويلو أضلت وده خير إني كان أنت في إمام سبي ورا يداوى يا أستاذ كوسوش خير كم ذكر ولا شو طلاق نواقيكي अगर जब मुझे राजी हदार जो हकीकी की अलग अब ये के भी नदा मसला खुद बारा वाला दिन तो इख्तिलाफ जिक्र न को कौन के फर्क है अंत के उसरा दाट के नो शामिल कर राजी आदत की उसरा देखो रे होता انا دا والله ده يقول لها خاون وتوي طلقي نفسك واحده لم يكن رجعا فتقول كذا جوابك وي طلقت نفسي واحده باينه نزلت حكم تري فتقول رجيه رجيب واقعي ولي بدو غوري خزه ته چې کوم شی سپارلې باغی راته کوکړلو طلاق اور سره په بيزيدي شی ورا واستوي بانت د زيدي ولا خوش ځکه باندې کیږي والا چې درې هزار پورې شو دا ځان مو سپارلې کیږي فتقول جهيا لان هذا خزه چې عادت بالاصل اصل طلاق راته کړي و زیادت وصف او زیادت وصف باندې راته کړي کما ذکرنا اول محکمه کې ذکر کړل دي الله کو به شی وصف او باقي به باندې شي اصل طلاق معنى دویم دادا يقول لها طلقي نفسك واحدة باينة تاتك بزيد كي كار ذكر كذا زيد كي أو كذا جواب كي وطلقت نفسي واحدة مقبل ورجيبه هم قدر سر وحكي جنا تقول يقول لها طلقي نفسك واحدة باينة فتقول كذا جواب كي وطلقت نفسي واحدة رجعية دي وقت بكم واقعي كي فتقوا باينة واقعي كي ولخوان درس بارلي لأن قولها ذكر كذا داخلها قول واحدة رجعية ده بلغ وشي لكن قول كذا واحدة رجعية ده بلغ ويكا من هذا كذا الدابة أو سرب دابة بادشي طلقت نفسي خول مدويل وطلقي نفسك واحدة باينة كذا توي طلقت نفسي هذا باين بي ذكا زوج لما ينا حتى لو تخاون صفات تعين وكو باين كذا لما يختار نشتري جبل صفات مزاح رجعي ذكا خاون جنها كرجي وتماين کو صفت دمو فور اليها صفت داغ طلاق کې چې تسپار لري خزل بقار و نفس طلاق ځان ور کړی وحاجت خزل بعد ذلك فزلنا الى ايقاع الاصل طلاق تو دون تعيين وصل تعيين احتياج نو ذکر خزل سریاسم کړو اسوار کانها اختصرت على الاصل وهي خزل صرف اصل اختصار او صرف دومره ویل طلق نفس अलग अपने के क्या فيقع بالصفة التي وما صفة بطلاق وقيشي أينا هزوج كم تخاون متين كريو أكباينه أو كم رجعيه وإن قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت خاون وتبيل ये सवाल न पूरे की कहना सब विरती तसले को करे خاون ورته ویلي دي ځان له طلاقونه ورکړه درې که خوښه دي هغې ځان له یو ورکړو بس ټیک ده لکه د دریو خوښه ولو به هم خوښه وکړه نه راسئ دي او که د ویلو ځان له یو ورکړه که خوښه دي هغې ځان له څه ورکړه درې دا هم مخکې تېره شوله هلته پکې خوښه خبره نه وه امام صاحب یو نه واقع کېږي او صاحبینو یو واقع کېږي بس خبره ختمه وایي شولې دي وګورئ وإن قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء نو واقع کیږي غلط شي وره او د ویلو ځان له درې ورکړه د څو ورکړه خزي یو کوم شي کې چې اختیار ورکړی هغې ورکړه نو ځکه نه واقع کېږي نه واقع کېږي ولې لأن معنی دا دی چې ځان له طلاق ورکولی شي په دې شرط چې درې ورکړي او دې ځان له طلاق ورکړو خو هغه شرط موجود نه شو درې چې شرط موجود نه شو نو بس طلاق هم پکې نه شو ځکه معنی دا د إن شئت ثلاثا وهي او د کذب ایقاع الواحده چې یو ځان لورکو نو ان شئت الثلاثه رانلې ما شاءت ثلاثه خو غنکړه نو فلم يوجد شرط موجود نشو چې موجود نشو اختیار وکړه ولو قال لها طلقي نفسك واحده ان شئت فطلقت ثلاثا فكذلك عند ابي حنيفه دا ما غزړه بزړه ده کا ځان طلاق ورکړ یو که خو خدي دي ځان طلاقونه ورکړ څو درې امام سیوی دا شان ده طلاق واقع نشي دغه معنی دا وزن طلاق ورکړه چې رستا خو یو شرط دی او یو خو نه
فكذلك عند ابي حنيفه رحمه الله لان مشيئه الثلاثه شريكنا ليست بمشيئه للواحده اذا مشيئه يوم ندي لكن مخكي وين واقع كولد دري واقع كولد يوم ندي يوم فرد ودري عليه وكثير سبحانه كايقاعها لكن ايقاع مساله كثير الشرع صاحبين ويقع واحد واقع كي كان يبتدري مشيئته يوم بكر عليه لان مشيئه الثلاثه كذا مشيئه واحد دي لكن سنه إيقاظ ثلاثة إيقاظ للواحدة أمخي مثلا كثير شو بخير مو فوجد الشخص موجود في هذه المواقع مخي مثلا مثل فيه جاي زان ندري وركاقية وركو صاحبين زان ليه وركاقية وركو دري صاحبين مليه واقعي كي الإمام سبحانه وتعالى بدل شوال إيقاظ